بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم بھائی سوال کړی دی چې غایبانه جنازه کول جایز دی او کنه. یعنی مړی په یو خار کې شوی دی او په بل خار کې خلق راجم شو، په اک مړی باندې غایبانه جنازه کوي، نو آیا داسې کول جایز دی او کنه؟ ځکه په یو مجلس کې دوه کسان به دې مسله کې په بحث وو، چا ویل جایز دی او چا ویل جایز نه دی. نو د دې مسلې پوره وضاحت څه دی؟ زمون فقهای کرامو د جنازې د صحت د پاره او د جواز د پاره چند شرایط ذکر کړی دي. کو هغه شرایط موجود شي نو جنازه به جایز وي. کو یو شرط هم پکې ونه موندل شو نو په دې صورت کې بیا به جنازه جایز نه. شرائط صحتها شرائط الصلاة المطلقه. د عام منځونو د پاره چې کم شرایط ضروری دي، اک شرایط د جنازې د مز د پاره هم ضروری دي. مثال په تور باندې عام مز د پاره دا ضروری دي چې بدن به پاک وي، کپڑے به پاک وي، ځای به پاک وي، قبله ته مخ کول ضروری دي، ستر پټول ضروری دي. همداسې شرایط دک شرایط د جنازې مز د پاره هم ضروری دي. دویم شرط و اسلام المیت، چې میت په مسلمان وي. کو میت کافر او په د باندې جنازه مس کول جایز نه دي. و طهارته، دریم شرط دا دی چې میت پاک وي، غسل به ورته ورکړی شوی وي. کو میت ناپاک وي د جنازې مس په جایز نه دی. څلورم شرط و وضعه امام المصلی، چې دا میت او دا جنازه به د مزګزارو او د امام مخ ته پرته وي. یعنی میت په حاضر وي نو په جنازه جایز ده. کو میت حاضر نو په غایب میت باندې جنازه جایز نه ده. د دې قید په وجه، د دې شرط په وجه زموږ فقها فرمایي علم انها لا تجوز على غائب، چې په غایب میت باندې غایبانه جنازه کول جایز نه دي. نو د دې عبارت نه صراحت سره معلومه شوه چې غایبانه جنازه کول جایز نه دي. او همدغه زموږ د احناف او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی او رای ده. البته امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دا دو حضرات فرمایي چې غایبانه د جنازې مس کول جایز دي. او دی په دلیل کې یو روایت پیش کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم د حبشې چې کوم بادشاه حضرت نجاشی تابعی رحمه الله چې کله هغه وفات شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه سره خبر وشو. نبی علیہ السلام په هغه باندې غایبانه د جنازې مس کړو. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې او حضرت نجاشی په حبشه کې، او نبی علیہ السلام په بیام د جنازې مس کړو. بل روایت دوی دلیل کې پیش کړي د حضرت معاویه لیثی مزنی رضی الله عنه، دا صحابي چې کله شهید شو نو حضرت جبرئیل علیه السلام په ذریعه سره نبی علیہ السلام ته د دې د شهادت معلومات شو. نبی علیہ السلام سره د صحابه په دې باندې د جنازې مز وکړو. نو دا دو روایات دا دو حضرات په دلیل کې پیش کړي. او زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا غایبانه جنازه نه وه، دا حاضرانه جنازه وه. ځکه نبی علیہ السلام په دې باندې جنازه وکړه او هغه باندې دلیل پیش کړي. اوجز المسالک کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته فرمایي کشف للنبي صلی الله علیه وسلم عن سریر النجاشی حتی رآه وصلی علیه. نبی علیہ السلام ته د نجاشی جنازه بالکل را مخې ته کړې شوه، داسې را مخې ته شوه حتی رآه چې نبی علیہ السلام په خپلو سترګو مبارکو حضرت نجاشی ولیدو، وصلی علیه، اور بیا پې د جنازې منځ. نو دین روایت نه معلومیږي چې حضرت نجاشی جنازه چې کومه وه معجزتا نبی علیہ السلام ته را مخامخ کړې شوه، او د حضرت نجاشی او د نبی علیہ السلام په مابین کې چې څومره حجابات، څومره پردې وي، څومره موانع، هغه الله جل شانه لرکل او حضرت نجاشی را مخامخ. نو دا حاضرانه جنازه وه، غایبانه نه وه. دک شان التعلیق الحسان علی صحیح ابن حبان کی روایت دی. صحابه کرام فرمای انبأنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخاکم النجاشی توفی. نبی علیہ السلام ته فرمایل چې ستاسو ورور نجاشی وفات شو، فقوموا فصلوا علیه، ادرګئ او هغه باندې مونځ وکړئ. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم وصفوا خلفه،
نبی علیہ السلام په خپل هم ودرېدو، صحابه کرام وروستو صفونه جوړ کړل. وکبر اربعا، نبی علیہ السلام څلور تکبیرات د جنازې وکړل. وهم لا یظنون الا ان جنازته بین یدیه، صحابه کرامو دا ګمان وو چې جنازه د نبی علیہ السلام بالکل مخې ته پرته ده. بعضو صحابه کرامو ته هم دا محسوس شو چې د حضرت نجاشي جنازه د نبی علیہ السلام مخې ته پرته ده. نو دې نه دا معلومیږي چې دا حاضرانه و غایبانه جنازه نه وه. په بل روایت کې راځي فتح الملهم کې شته، صحابه کرام او فرمایل نحن لا نرى الا ان الجنازه قدامنا، مونږ په خپل سترګو لیدل چې دا نجاشي جنازه زمون مخې ته پرته وه. یو روایت کې دام نو دې نه معلومه شو چې دا غایبانه جنازه نه وه، دا حاضرانه جنازه وه. غایبانه جنازه جایز نه ده. او د حضرت معاویه لیثی مزنی رضی الله عنه متعلق راځي عمل اليوم واللیله د ابن سندی کتاب د پای کې روایت دی. حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنه فرمای اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ السلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خال رال وهو بتبوک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک مقام کې ولاړ وو. فقال یا محمد اشهد جنازه معاویه المزنی، اے محمد صلی الله علیه وسلم ما د حضرت معاویه مزنی رضی الله عنه جنازه حاضر کړی دا. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیہ السلام د خپل هغه مقام نه روتو. ونزل جبریل فی 70,000 من الملائکه، او جبریل علیہ السلام د 70,000 فرشتو سره راکوشوي. فصلى عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبریل والملائکه، نبی علیہ السلام په خپل هم حضرت جبریل اور نور ملائکو سره د صحابه کرامو په حضرت معاویه مزنی رضی الله عنه باندې د جنازې مونږ. نو معجزتن حضرت معاویه رضی الله عنه او د کشان حضرت نجاشی د دې دوانو جنازې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بالکل را مخامخ کړې شوې. نبی علیہ السلام په جنازه وکړه. نو دینه معلومه شو چې دا حاضرانه جنازې وي، غایبانه نه وي. چې کله نبی علیہ السلام د جنازې نه فارغ شو د حضرت معاویه رضی الله عنه، نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یا جبریل بما بلغ معاویه هذه المنزله، معاویه مزنی رضی الله عنه دې مقام ته څنګه ورسېد؟ د سلوي مقام متعالی ولې ورکو؟ څه وجه ده؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایل بقراءته قل هو الله احد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. دې کې یو عجیبه صفت وو، خو ناس په خو ولاړ به، خو په سوارې به سفر به کولو او کنه پیدل مزل به کولو. په هر وخت کې به د سورت اخلاص تلاوت کول. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د سورت اخلاص تلاوت په کثرت سره کولو الله جل شانه ته داسې مقام نصیب. د دې وجنا حاشیه الطحطاوی کې فرمای والصلاة علی النجاشی بمشهده کرامة له ومعجزة للنبي صلی الله علیه وسلم، چې په نجاشی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازې مسکم کړو. دا د حضرت نجاشی کرامت او دا د حضرت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم معجزه وا. معجزتن د حضرت نجاشی رحمه الله دا غي جنازه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته را مخته شوی. فزاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله فرمای ولم يكن من سنته الصلاة على كل میت غائب. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل متواتر سنت نو چې په هر میت غائب باندې به جنازه مسکول. فقط مات خلق كثير من المسلمين، ډیر مسلمانان ډیر صحابه کرام وفات شو، شهیدان شو. وهم غیب فلم يصلي عليهم، هغه په مدینه منوره کې نو غائب نو. د جهاد په سلسله کې د تبلیغ په سلسله کې مختلف مقاماتو کې وو. چې کله د شهادت خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدو بیا هم نبی علیہ السلام په دې باندې د جنازې موږ غیبانه نه کړی. د دې وجنا علامہ ابن عبد البر رحمه الله په کتاب التمهید کې فرمای واکثر اهل العلم یقولون، اکثر اهل علم فرمای ان هذا خصوص للنبي صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت چې پاغي باندې موس کړو د جنازې.
ځکه لأنه احضر روح النجاشي بین یدیه، ځکه د نجاشي روح د هغې جسم نبی علیه الصلاة والسلام ته بالکل رامخې ته کړی شو، داسې حیث شاهدها وصلی علیها چې نبی علیه السلام په خپله هغه نجاشي لیدلو وصلی علیها او بیا پې د هغې نه پس د جنازې لمونځ. دویم توجیه علامه ابن عبدالبر رحمه الله فرمای او رفعت له جنازه، چې د نجاشي جنازه نبی علیه الصلاة والسلام ته داسې راواضحه کړې شوه، راښکاره کړې شوه، کما کشف له عن بیت المقدس حین سألته قریش عن صفته، لکه څنګه چې نبی علیه السلام د معراج د پس رالو او قریشو د بیت المقدس په باره کې سوالات کول، نو الله جل شانه بیت المقدس او د نبی علیه السلام په مابین کې چې کوم حجابات او پردې هغې ختمې کړې او بیت المقدس یې ورته مکمل رامخې ته کړ. نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو سترګو مبارکو لیدو، نو قریشو چې به کم سوال کولو همدغه شان نبی علیه السلام به بیت المقدس کې کتل او جواب به ورکولو. همدغه طریقې سره حضرت نجاشي تابعي رحمه الله د هغوی جنازه هم نبی علیه الصلاة والسلام ته بالکل رامخې ته کړې شوې. دې وجې نه زموږ فقها فرمایي فتح الملهم کې شته ولو جازت الصلاة علی غائب، کو چرته غایبانه جنازه جایز وه ولصلی علیه الصلاة والسلام علی من مات من اصحابه، نو خامخا به نبی علیه الصلاة والسلام په هغه صحابو باندې هم د جنازې غایبانه مونځ کړو کوم چې د مدینې منورې نه بهر شهیدان شو. مثلا حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله شهید شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام د هغوی د شهادت خبر وروړو، بیا به نبی علیه السلام غایبانه جنازې مونځونه کړو. دغه شان کو چرته جایز وي ولصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الاربعه، په مشرق کې او په مغرب کې به مسلمانانو په خلفای راشدینو باندې غایبانه جنازې مونځ کړو، حالانکه ولم ينقل ذلك، داسې غایبانه مونځ د جنازې نقل نه دی د هغوی نه. دې نه دا معلومه شوه چې دا صرف د نبی علیه الصلاة والسلام خصوصیت و، د پیغمبر دپاره دا جایز و، د پیغمبر نه بس د امت مسلمه کې د یو فرد دپاره هم دا جایز نه دی چې په یو مړي باندې غایبانه د جنازې مونځ